محترم څوک د جمعې په شپه باندې د وظیفو کې د غرنګ د جمعې په ورځ باندې د وظیفو کې الله پاک د انسان 1000 حاجتونه پوره کوي او د غرنګ الله پاک د انسان ټول مشکلات دا ختمي داسې حاجتونه چې د 1000 نه سیوا دي استا په علم کې نشته الله پاک په علم کې دي الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې ستا ټول حاجات او دغه رنګ ستا ټول مشکلات محترم دا ختم کی حاجات الله پاک پوره کې مشکلات به ختم کی ډیره پاورفل وظیفه را د جمعې د شپې وظیفه ده د جمعې د ورځې وظیفه ده نو کوشش دا وکړئ چې په خپل وظیفو کې مرګرو سره هم شیر کړئ چې دا څه قسم لا وظایف نه هر بنده یا هر نارینه هر زنانه پیدا والی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله پاک دې تاسو ټول خوشاله آباد ساتي الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مشکلات ختم کړي الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه درد مصیبت نه په امن کې ساتي نه چې محترم او زمونږ کومه وظیفه ده د وظیفه ده د جمعې د شپې حوالې سره د غرنګې د جمعې د ورځې حوالې سره کم بنده دا وظیفه کوي یا کومه زنانه دا وظیفه کوي ان شاء الله العزیز د جمعې په شپه دا وظیفه وکړي 1000 حاجتونه به الله پاک ورله پوره کړي او د غرنګې الله پاک به د انسان ټول ګناهونه دا معاف کړي او الله پاک به د انسان له ټول مشکلات حل کړي یاد ساتئ محترمو چې انسان ډیر زیات حاجتمند دی د انسان د دنیا حاجتونه دي الله پاک به د انسان نه دا ټول حاجت پوره کړي داسې حاجتونه د انسان په علم کې نشته دي خو د انسان ورته ضرورت دی دا ټول به الله پاک محترمو دا پوره کړي د جمعې شپه د جمعې ورځ دا ډیره زیاته د فضیلت والا ده په دې باندې کوم عمل وکړه چې محترم او دا عمل الله پاک ته ډیر زیات محبوب وي فرمایي چې د جمعې ورځ د ټول ورځو سردار ده نو په دغه سردار ورځ باندې د خپل محبوب پیغمبر یو عمل چې انسانو کې نو الله پاک د انسان ته ډیر زیات فائدہ ورکړي د جمعې ورځ محترم او زموږ چې کوم دا عمل دی دا د حضرت یونس علیه السلام یو وظیفه ده یونس علیه السلام د خپل قوم نه راووتو او دریاب په روح وکړو دریاب ته یونس علیه السلام دا ورللې د کشتۍ نه محترم او ټوپ کړلې او د مې هېټ ته ورلې یونس علیه السلام د مې په هېټه کې مې د سمندر په هېټه کې دغه رنګ بدریو تیرو کې یونس علیه السلام گرفتارو دا وظیفه وکړه الله پاک یونس علیه السلام ته نجات ورکو نو که زمونږ سونه حاجتونه وي زمونږ سونه مشکلات وي دا مونږ وکړو ان شاء الله العزیز الله پاک یونس علیه السلام ته نجات ورکړه محترمو د دریاب نه او ته نجات ورکو د شپې د تیارین نه او ته نجات ورکو د مې د هېټ نه د مې د میدان نه او ته محترمو نجات ورکو الله پاک به ضرور مونږ او تاسو ته نجات راکړي محترم او طریقه کار به داسې وي چې کله څوک دا وظیفه کول غواړي هغوی له پکار دي چې مکمل په یقین باندې دا وظیفه وکړي د چا کو محترم یقین نه وي بالکل دا وظیفه نه کې سکیپ دي ځکه چې د یقین نه غیر محترم یو کارم نه کیږي اسلام چې کم دی دغه رنګ څومره چې وظایف دي د هغې تعلق دا محترم او دا امید سره دی دا یقین سره دی الله پاک باندې توکل سره دی موږ چې کله په الله پاک توکل او یقین کوو نو یو عمل کوو د ازمیح لپاره کوو ازمیحتونه په دې باندې ډېرو خلکو کړي دي راځه خپل کارونه په دې باندې پوره کړه ستاسو نه حاجات دي د جمعې په شپه دا وظیفه وکړه الله پاک به ستا حاجت پوره کړي دغه رنګې د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه وکړه الله پاک به ستا ټول حاجتونه پوره کړي محترم دنیا را په دنیا کې د انسان هر قسم حاجتونه وي انسان هر قسم وظیفه کوي په بعض وخت کې د انسان په دې هېټه کې محترم دا حرام پراته وي وظیفه نه قبليږي دعاګانې کې دعاګانې نه قبليږي منځونه کوي منځونه نه قبليږي د ټولو نه اول هغه منګه خپل نیت خالص کو
او د الله د رضا لپاره دا وظیفه وکړو. دویم نمبر خبر دا چې څومره چا په هېټه کې حرام دي کوشش دې وکړي چې حرام دې لر کړي. انشاءالله بیا محترمو زمونږ او ستاسو وظایفه دا به ډېر زیات اثر کوي. دغه رنګه محترم فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کول غواړي نو دله پکار ده چې 15 وخته منځونو اهتمام دا کوي، د قرآن مجید تلاوت کوي، ځان د حرامو نه ساتي او دغه رنګه د نظر حفاظت کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ټول حاجتونه دا پوره کړي. څونه مشکلات دي الله پاک به ټول مشکلات د ختم کړي. وظیفه محترمو داسې ده کله موږ دا وظیفه کوو موږ به 11 پیرې درود ابراهیمي وایو، کم درود شریف چې د مانځره دا به وایو. بیا به د هغې نه بعد 980 پیرې 786 پیرې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا آیت مبارکه با 980 پیرې وي او په قلار ځکه مدونه پکې دي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دغه رنګ محترم دا چې کله موږ ویلې بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي بیا وایو. بیا به د هغې نه بعد 2 رکعات نفل وکړو. چې کله موږ 2 رکعات نفل کوو په لومړي رکعت کې به آیت الکرسی وایو. کو چاله آیت الکرسی نه ورځي نو سورة الکافرون دی وایي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. مکمل صورت محترمه دا پکې 11 پیرې وایي. بیا به دغه رنګ محترمه ورپسې سورة الاخلاص به 11 پیرې وایي. نو چې 11 پیرې سورة اخلاص په دویم رکعت کې ویلي 2 رکعت برابر شو سلام دی. که څوک داسې وي چې هغوی له آیت الکرسی نه ورځي نو سورة الکافرون او سورة الاخلاص دی وایي. که څوک داسې وي چې هغوی له سورة الکافرون نه ورځي نو داسې دی وکړي چې په لومړي رکعت کې هم سورة اخلاص وایي 11 پیرې، په دویم رکعت کې هم سورة الاخلاص وایي 11 پیرې او بیا د هغې نه بعد درود پاک بیا وایي. الله پاک د حمد و ثنا وکړي او دغه رنګ محترمو دا عمل به هغه پوره کوي چې څو پورې کوم حاجت نه پوره شوی. انشاءالله العزیز الله پاک د خزانو نه مکمل یقین ساتي. الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي او بیا د هغې نه بعد دعا وکړي عجزۍ باندې انکسارۍ باندې الله پاک نه په امید باندې انشاءالله الله پاک به زموږ او ستاسو ټول امیدونه دا پوره کوي. کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوئ. دغه رنګ ملګرو سره هم شیر کړئ، خویندو سره ورونو سره ډېره زیاته فایده به وکړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.